بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پرون سبق کې جو خطبه ویل شو الحمدلله المتوحد د دې نه او بیا درود پاک په نبی عليه السلام دا په آل باندې وبعد وزدنا اقوا بعد بعد الحمد والصلاه ان الحمد والصلاه نو ورستو دا خبره کوي دا ما بعد مبارک دا څه په نورو کتابونو کې ویلي دي چې ټول نه اول دا خبره چا کړی و اما بعد نو الله تعالی فرمای واتیناه الحکمه وفصل الخطاب الله پاک داوود علیه السلام ته مبارک فرمای چې ورته حکمت ورکړو بهترین د خبرو طریقه ورته خولي و نو ټول نه اول اما بعد د خپل تقریر کې حضرت داوود علیه السلام استعمال کړی دی ویم قول بغیر چې ټول نه اول دا یا عرب ابن قحطان یا عرب ابن قحطان دا ټکی استعمال کړی دی دریم بغیر چې حضرت یعقوب علیه السلام دا ټکی ټول نو استعمال کړی دی څلورم بغیر چې صحبان وائل دا قول ټول نو مکه استعمال کړی دی او کعب ابن لوی چې پیغمبر علیه السلام په نیکونو کې نو هغه دا د کړه استعمال کړی دی بیا په نورو د اسنافي په کتابونو کې تاسو ویلي دي چې اما بعدو فبعدو دا چې د قبل او بعد درې حالتونه دي چې مضاف الیه مذکور وي، نمبر 2 مضاف الیه محذوف وي، منسیه منسیه، نمبر 3 محذوف مضاف الیه محذوف منوی وي. دلګي دا دریم صورت ته ما چې مضاف الیه مذکور وي او مضاف الیه محذوف نسیه منسیه وي دا دوه حالتونه معرب دي او چې مضاف الیه محذوف منوی وي نو هغه مبني دي. دلګي دا دریم صورت ته د دې مضاف الیه الحمد والصلاه اصل کې بعد الحمد والصلاه مضاف الیه محذوف ته منوی دي. بیا دا چې اصل په اسماء کې اعراب ده او بعدو دا مبني ولې ده نو بیا خبره تر تاسو کړی دلګي بیا مبني ده نو اصل په مبني کې دا خبره چې مبني علی السکون وي دا مبني علی الضمه ولې ده نو بروز کړو مختصر معنی ویل لکنه نو بس ګرځوي و بعد دا غي نو ورسو یا امن صلات نو ورسو فان مبنى علم الشرائع والاحكام فان مبنى علم الشرائع ذکر بشک چې مبنا د کم هر غسیز ما یبني علیه غیره چې هغه بل څه پای باندې قائم وي بنیاد ته بنا ولیکيږي چې په دې باندې د دیوالونو د پاره دغه مبنا ده او د چت لپاره مبنا ده هر غسیز چې بل څه جوړیږي نه ته مبنا وي نو وي فإن مبنى علم الشرائع والأحكام چې بشک مبنا د علم شرائع او د علم الاحکام شرائع د شریعت جمع ده شرائع د څه جمع ده د شریعت جمع ده او په لغت کې معنا لار ده او په اصطلاح کې هو وضع الهي الطريقه المحموده بس صحیح بهترین لار او مصداق د دې نظر د شریعت نه مراد دین اسلام ده د شریعت نه مراد څه دین اسلام او احکام د حکم جمع ده او په اصطلاح د علم شرع کې حکم ویلېږي خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین دا الله تعالی هغه خطاب کوم چې متعلق دی په افعال د مکلفین سره لکه دا جایز دی او دا ناجایز دی او دا حرام دی او دا حلال دی دا مستحب دی دغه احکام ویلېږي مراد شرائع او د احکام نه مراد سری نو بدی کې اقوال دي بعض وایي چې د شرائع نه مراد اصول فقه ده او د احکام نه مراد فقه ده او بعض به وایي چې د دې شرائع نه علم شرائع نه مراد هغه علوم دي کوم چې شارع ته منسوب وي لکه تفسیر شو حدیث شو وغیرہ او د احکام نه مراد هغه دي کوم چې دین علاوه دي لکه فقه او اصول فقه دا دوانه دي مراد دي نو د حمد صلات نورستو بشکا د علم الشرائع او د علم الاحکام د لپاره مبنا واساس قواعد عقائد الاسلام او د اسلام د عقائد د قواعد بنیاد واساس قواعد عقائد الاسلام او د اسلام د عقائد د قواعد بنیاد قواعد دا د قاعده جمع ده په لغت کې بنیاد ته ویل کېږي اصل ته ویل کېږي هغه لرګي ته ویل کېږي کم چې پرې دغه باندې پرې هودج باندې کې خود لګيږي او په اصطلاح کې القضيه الكليه التي يستخرج منها الاحكام الجزئيه
هغه قضیه کلیه ته ویل کېږي چې د هغې نه نور احکامات راوځي، جزئی احکامات راوځي. دې قاعده وایي القضیة الکلیة التي يستخرج منها الاحکام الجزئیه. عقائد د عقیدة جمع ده او عقیده ویل کېږي القضیة التي يصدق بها، ها قضیه چې د هغې تصدیق کولی کېږي، پای سره تصدیق کولی کېږي. نو بېشکه مبنا د علم الشرایع او د علم الاحکام او د اسلامي عقایدو د قواعد او بنیاد هغه څه شی دی؟ هو علم التوحید والصفات، هغه علم توحید او صفات دي. یعنی د الله تعالی توحید نه مطلب الله تعالی یو ګڼل او صفات د الله تعالی په صفات او علم. نو ګوره دا ان مبنا علم شروع دا معطومات علی دا اسم شو او هو علم التوحید و صفات دا ولا خبر شو. نو بس مطلب دا شوی چې بهشکه د احکام او علم د بهشکه د شریعتونو علم د دې بنیاد او د اسلامی عقاید او د قواعد بنیاد دا علم التوحید او صفات ته، دا علم التوحید او علم الصفات ته. الموسوم بالکلام چې دغه علم التوحید او علم الصفات ته ویل کېږي کلام. لکه پوه شوئ تاسو ویلو کنه کلام د علم الکلام، نو د علم التوحید الله تعالی په ذات او په صفات او علم ته علم الکلام ویل کېږي. علم الکلام وس علم الکلام ته علم الکلام ولې وایي؟ سبا کې به ان شاء الله راشي ته وجري په کتاب کې خپل ذکر کېږي. الکلام المنجي هغه کتا کلام، هغه علم، هغه کلام، هغه علم المنجي عن غیاهب الشکوک و ظلمات الاوهام. المنجي چې نجات ورکوونکی دی، المنجي چې نجات ورکوونکی دی عن غیاهب الشکوک. غیاهب د غیهب جمع ده، تیرو ته ویل کېږي، توروالي ته ویل کېږي. د توروالي د شکونو نه، د توروالي د شکونو نه، د تیرو د توروالي د شکونو نه، و ظلمات الاوهام او د وهمونو د تیرونه، د وهمونو د تیرونه. وهم به ان شاء الله راشي قوه دماغيه تدرك معاني الغير، تدرك المعاني الغير المحسوسه الموجوده في المحسوسات. دې ته وهم ویل کېږي. یعنی مطلب دا کنه چې په ذهن کې ستاسو څه خبر راځي چې هغه غیر محسوسي خبره ته د محسوس په شان شماره لکه بهادری ده او دغه شان دي یره ده. الموسوم بالکلام یعنی دا علم التوحید و صفات دې ته نوم ورکړل شوی دی رسو د کلام. او دا علم چې دی دا څنګه علم دی؟ المنجئ عن غیاهب الشکوک، دا علم نجات ورکوونکی دی د شکوکو د تیرینا، و ظلمات الاوهام او د وهمونو د تیرینا، د وهمونو د تیرونه. لکه پوه شوئ आवाज ناراضي. وان المختصر او بشکه دا مختصر، مختصر هغه کتاب ته ویل کېږي چې معنی پکې ډېری وي مطلبونه لږ وي. هغه کتاب چې هغه د حشو او د تطویل نه خالی وي. د څه نه خالی وي؟ حشو او تطویل. پر اوس کال خدا زو مختصر معنی ویل نو حشو او تطویل به تاسو پیژنئ څه ته وایي. حشو او تطویل دواړه زیاتې ګډې خبرو ته ویل کېږي. څه ته ویل کېږي؟ زیاتې ګډې خبرو ته چې هغه بغیر د فائدې نه ذکر وي. بیا په حشو او په تطویل کې فرق دی چې حشو زائد خبرو ته ویل کېږي، زائد بلا فائدہ خو متعین می، زائد بلا فائدہ متعین خبرو ته حشو ویل کېږي، او زائد بلا فائدہ غیر متعین خبرو ته تطویل ویل کېږي. لکه زه مالک ور سره شماله یې خبر راوړه دا بس خبر وشوله، زه مالک دا ګلاس واغلا د دې ځګینه پاسه بهر ته اوزا په هزار بخبو کا بیا بلاټ شي چې په نیغه باندې بلاټ شي، بیا به دې کس طرف ته راکټ شي، بیا به خواخې طرف ته لګلاټ شي، بمبي په لګي دی لای خواته به کولر لګیدلې ا کولر ته به ګلاس لاول په خپل پاک کې، بیا به ګلاس په اوبو ته نږدې کې، بمبا په کولاو کې اوبو په تډګي کې، بیا به خپل ګلاس په وچ کې، بیا به دې خو راوړي په هزار وو باسي زما خواله ته به چې لګا دا خو تاسو ستل کړم. اوس دا خبره موږ لکه ور سماله وبر وړه نو دا مختصر خبره ده. دا سره لکه حشو او تطویل بګی نشته او دا نور چې ما وکړل دا زائد بلا فائدې خبرې دي، زائد بلا فائدې دي کنه دغه په متصمانی کې دا سویل دي نو ما ته پته نشته. وان المختصر او بشک دا مختصر کتاب المسمى بالعقائد
چې نوم ورکړل شوی دی ته د عقایدو دا اوس دی وایي که نه چې لکه دې کتاب باندې ما دا تشریح ولي کله دا شرح ولي کله نو دی وایي چې دا کتاب تاسو ته لاولګ ویلی شو که نه چې دا کتاب دا د عقاید نصفیه شرح ده د څه شرح ده نو دا هغه عقاید نصفیه ذکر کوي چې بهشکه دا مختصر کتاب المسمى چې مسمى کړی شوی دی نوم ورته کېښودل شوی په عقایدو سره للامام الهمامي د امام دپاره د هغه امام ویلی کېږي مقتدا ته پیشوا ده همام ویلی کېږي الرجل العظیم الهمه هغه سړی چې هغه همت ډېر زیات شوی وایي با همته سړی قدوة علماء الاسلام چې د علماء د اسلامو د اسلام د علماء کرامو مشر دی مقتدا دی نجم الملت والدین د ملت او د دین چې دی نه دا ستوری دی څوک دی لکه دا سړی عمر ابن محمد عمر چې د پلار نوم محمد دی النصفي د نصف زیږي اوسیدونکی دی اعلی الله درجته فی دار السلام الله دې د درجې اوچتې کې په دار السلام کې الله تعالی د درجې اوچتې کې بس کې دار السلام د جنت په نومونو کې یو نوم دی لکه الله تعالی فرمایي لهم دار السلام عند ربهم پوه شوئ دې ته دارالسلام ولې وایي نو ځکه ورته وایي چې په دې کې به د هر ناخوښه څیز نه انسان ته سلامتیا حاصله وي هیڅ یو داسې کار به په جنت کې نه وي چې دې انسان ناخوښه وي دویم نمبر دې ته سلام ځکه وایي چې الله تعالی به په دې بندګانو باندې به سلام به کوي سلام قولا من رب الرحیم هغه جابر رضی الله فرمایي چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایل چې جنتیان به خپل نعمتونو کې به مشغوله وي چې ناصابه په پدو باندې یو نور براشي یو رڼا براشي چې د مخونه د هر څه قسم کله خیسته بشي دو خپل سرونه اوچت کې چیرې د دومره رڼا د دومره ښکلا د کم طرف راغله جو الله تعالی ورته لباس ګوري او الله تعالی ورته فرمایي چې السلام علیکم یا اهل الجنه الله پاک دې ټول لاګې نه وګرځي دریم دی جنت ته دارالسلام ځکه وایي چې ملائک به په دې مسلمانانو باندې په جنت کې سلامونه وایي لکه سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار او الملائکه يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم ملائک په بدو باندې باز دروازې داخلي او سلام به کوي ځکه ورته دارالسلام وایي او سلورمه لکه پنځمه وجه ده چې دا جنتیان به یو بل ته په جنت کې سلامونه کوي لکه الله فرمایي تحیتهم فیها سلام او بل دا چې الله تعالی دوله د سلامتی را نوم ورکړی دی ځکه د عزت او د احترام د وجې نه چې سلام هم د الله تعالی نوم دی او لکه درې چې الله پاک خپل نوم تر نسبت کړی د ډېر زیات عزت او د عظمت او د شرافت د وجې نه اعلی الله درجته فی الدار السلام الله دې مصنف عمر ابن محمد درجه چتی کی په دارالسلام کې په جنت کې یشتمل من هذا الفن مشتمل دی دا فن د دې فن علی غرر الفرائض غرر دا ویلېږي کې روخانه واضحه فرائض د دغه جمع ده د فریده دې دا یوازې ته ویلېږي یوازې ناشنا د غرل الفلائد د مراد هغه حقایق دي کم چې د علم کلام په لطائف کې د قوت فکر په ذریعہ سره د غور فکر نه حاصلېږي هغه ته غرر الفرائد وي روخانه ملغلره ودرر الفوائد او ډیر زیات عظیمه فائدې درر د بعض کتابونو کې د لیکل شوی دی او دغه جوسې دی علی درر الفرائد درر مدغت ویلېږي ملغلرو ته او فرائد ویلېږي ناشنا نو چې دا کتاب مشتمل دی په ناشنا ملغلرو باندې و غرر الفوائد او په روخانه فائدو باندې الګه پوه شئ زما په دې کتاب کې علی غرر الفرائد لیکل دی او په بل نسخه کې علی غرر الفوائد و درر الفرائد دا ټکی دی دغه صحیح دی ښه الګه پوه شئ ځکه چې غرر د فواید سره لګي او درر د فرائد سره لګي نو درر الفرائد نه مراد لفظي معنی کو دلیل ده ناشنا ملغلره او مراد د دینه هغه د علم کلام هغه لطائف دي کم چې د غور فکر نو رسو حاصلېږي په ضمن فصول چې دا کتاب کې دا ذکر کړل شوی دی په فن کې بزیمن د فصلونو کې هيا دغه فائدې او دغه خبره للدين قواعد و اصول د دین لپاره قاعده او اصول دي دغه اصول بنیادونه قاعده و اثناء نصوص
او د نصوص په منځ کې د نصوص په منځ کې هي لليقين جواهر وفصوص دا د یقین د پاره هیری دي او غمی دي غمی فصوص د فصل جمع نګینی دا وای دغه ته ویل کېږي غمی ته چې دا د نصوص په منځ کې د یقین د پاره نګینی دي مطلب په دې باندې انسان هغه یقین دا مضبوطیږي او کلا ورته اصليږي ما غایت من التنقیح والتهذیب چې په دې کتاب کې حد درجه صفائی موجود ده تنقیح او تذهیب پکې موجود ده تنقیح اصل کې ویل کېږي د اډو کې نه د مغز راوستل نه لې راوستل تنقیح وي هم مراد دل کې د دین ادا ده چې لکه دا کتاب د دې منګه خپاکواله کړي لري زائد خبري پکې نشته لري زائد خبري پکې نشته لري والتهذیب او دا کتاب خالص ته خالص معنی لرا چې لکه کم بګه غیر مطلبي خبرې اتي موږ وستري دي ما غایت من التنقیح والتعذيب چې دا کتاب په انتهایی درجه ته حاصل دی دا خالص خبرو ته تنقیح ویل کېږي صدا چې دا زیاتی خبرې پکې نه په مطلوب باندې تعظیم و نهایت من حسن التنظیم والترتیب او انتها کې دا کتاب حاصل دی بهترین تنظیم راجم کېدو ته ترتیب هم ویل کېږي ترتیب ویل کېږي ها وضع اشیاء مخصوصه من حيث يقع كل واحد یا هر یو څه دغه په مناسب ځای باندې کې خودل ته ترتیب وي او تنظیم چې نه دا ویل کېږي بهترین الفاظ راجم کول یو ځای کول نو په دې کتاب کې دا خبره وکړه چې په دې کتاب کې چې کوم قواعد بیانېږي نو هغه د دین د لپاره قواعد او اصول او بهترین فرائض او فواید پکې ذکر او د څه پکې ذکر چې هغه په نصوص په مینس کې پکې هغه یو قسم له جواهر او سره د دین دا کتاب چې دا ډېر زیات د واضح خبرې پکې موجود وي زیاتی خبرې پکې نه وي بهترین تنظیم او ترتیب وو نو فحاولت ز شروع شما ان اشرحه شرحا چې زه د یو شرح ولیکم د چې زه یو شرح ولیکم د دې دسه يفصل مجملاته چې هغه مجمل خبره واضح کی تفصیل سره بیان کی مجمل چې هغه تفصیل نه کړل شوی نو چې دې هغه د مجمل خبرو تفصیل بیان کی ويبين مغزلاته او د دې هغه مشکل ځونه واضح کی معنا باندې په کوئی مشکل ځونه واضح کی وينشر مطوياته او کولاو کې د دې غرانو غختل شوی سزونه مطوي والسماوات مطويات بيمين مطويات راغون کړل شوی رايو ذکر شوی نو کومه خبره چې دا غونډې کړې دي نو زبر دا خبره سکوما کولاوم با ويظهر مكنوناته او کومه خبره چې د پټی کړې دي مکنون ویلېږي چې په خپل خسرې پټ کړ نو کومه خبره چې د مخ ولا پټ کړل نو اوبه ظاهروما لکه پوه شو به باندې مع توجيه للكلام في تنقيح سرد دینا چې توجه د کلام په کېږي تنقیح ته انداغه صفاوالی ته دی او کولاوالی ده وتنبيه على المراهم في توضيح او تنبيه خبرداري به پکې پر مطلوب باندې په توضیح په وضاحت کې یعنی چې کله زه وضاحت کوم کنه نو دا خبره نه مناوړم دا خبره چې نه هغه مقصود به می وا به واضح کومه یلغه پوه شو به معنی وتحقيق للمسائل غب تقرير او د تقریر نو ورستو با دغه مسائل تحقیق بکوما دغه مسائل د غب معنا بعد د تقریر نو ورستو با دغه مسائل سکوما تحقیق ولګي اثبات المسائل بالدلائل مسائل بدلائل سره ثابتول وتدقيق للدلائل اثر تحرير او د لیکلو نو ورستو با دغه دلائل تدقیق بکو تدقیق څه ته لګي د دلایل د مقدمات په ذریعہ سره ثابتول او بای باندې بیا اعتراضات د فکول د تدقیق ولګي یلکه تحقیق ولګي اثبات المسائل بالادله بالدلائل د دلایل په ذریعہ مسائل ثابتول او تدقیق څه ته لګي چې کله مسائل دلایل د مقدماتو نه ثابت کی او بای باندې کوم اعتراضات راځي نه اعتراضات د فکول تدقیق ولګي یلکه پوه شوي وتفسير المقاصد بعد تمهيد او د تمهید نو ورستو بعد د مقاصد او تفسیر وکاو تمهید هغه خبرو ته ویل کېږي ایراد الكلام الذي يتوقف عليه المقصود یعنی هغه کلام راوړل چې مقصود باغې باندې موقوف وي نو تمهید نو ورستو بر دغه مسائل او دغه مقاصد او تفسیر او روشنايي بګيږي وتكثير للفوائد او زیاتواله د فواید وي مع تجرید سره د تجرید نه تجرید ویل کېږي حذف د زوایدو یعنی زایتی خبرې چې دا دین لري کېږي با او فائدې بګړيږي
طاويا كشح المقال عن اطاله والاملال. طاویان یعنی په داسې حال کې بس دا شرع لیکما چې طاویان ځان را غختون کې ما ځان را یو ځای کوم کې ما کشح المقال د ډیر زیاتو خبرونه کشح ویلګي را قودل د ډډې د کلام مقال وینا عن الاطاله والاملال اطاله وګدواله املال د څه وګدواله چې سړی ستړی کی نه لکه زبر خبرې کوم غو دومره وګدی به هم نه کوم چې لکه خلق ستړي کما او دې وګدواله به نو اطاوی ان زبزان را غونډوم د کشف المقال د وینا د اطاله او د املال نه املال مې ستړی والے متجافیا عن طرف التقصير او زبزان لري ساتما دا غدوانو طرفونو د اقتصاد نه دا الاتناب غدوانو طرفونو دا سسدي یو اتناب ده او یو اخلال ده اتناب دي ته ویلېږي چې تاسو دا ټول د مختصرمانه خبرې دي تطویل الكلام فوق الحاجه چې د کلام نه زیات اوږدې خبرې کول او اخلال دومره مختصر خبره کول چې سړی په خپل مطلب باندې پوه نشي نو زبر لګه د اقتصاد وانه طرفونه دي درمیاني خبره وکومه چې نه ډیره مختصر خبره کوم چې تاسو به پوه نشئ انا ډیره وګد کوم چې تاسو ستړي نشئ والله الهادي الى سبيل الرشاد الله تعالی هدایت کوم کې لري بهترین لارې ته والمسؤول او سوال کولېږي داغه لنيل العصمه والسداد دا حاصل اولو دا عصمت او دا ثواب وهو حسبي ونعم الوکیل دا الله پاک کافی ده زماره لپاره او بهترین کارساز ده یلکه تاسو پوه شئ به معنی یاد بشي دیګه خدا معنا نه او دغه مطلب او کم چې په ګران غنټه کې دی دا معنی دا به سبا ماته ان شاء الله یاد او روي زي